که خوشحاله ښه خفه یم د زړه کونې نه دا واز کوم روجه ده چې چا زمونږ عمران خان سره غداري کړې که زمونږ د ملک است دی او که زمونږ د ملک نه بار دی خو خدای پاک دی هغه تباه او برباد کړي چې زمونږ ملک ته څوک نقصان رسوي که عمران خان په سچ یا الله تی زر تر دره بیا راولي ځکه چې په اقوام متحده کې کوم بیان وکړو زمونږ د مولانا ناست دی ده چېرته دا بیان کړي اپیا صدیقي چې زمونږ نه بوتله ده چېرته جواب اوچت کړی دی زما په کشمیر باندې بمباري وه زما وروڼه تباه کېدل ده چېرته داسې بیان ورکړی و دې صرف د ډیزلو غل دی او غلان چې یو ځای شو دا د ده لپاره یو ځای شو د امریکې سازش ورسره د امریکې په مرسته باندې شوي دي لا اله الا الله محمد رسول الله چې روژه په خولې یم او حق وینا کوم ځکه حق وینا کومه چې په حقه راوتي وو د مسلمان دپاره راوتي وو د مسلمان ملکونو دپاره راوتي وو په امریکا کې ورپسې ټول خلک ورپسې راوتي وو ټول ملکونو والو پسې قسم دی چې جاري ټول ملکونو والو پسې جاري یا الله ته د روژې د برکته دا نور غلان تباه برباد کړي که عمران په سچ یا الله ته راولي زمونږ مهنګایي نه ده پکار مهنګایي د خدای نور هم راولي دا د دنیا په سطح ده خو صرف په دې باندې یو خفه یم چې امریکې ته په سترګو کې سترګې واچولې د امریکې غلامان مونږ نه ګڼي نه په خپله د چا غلامي کوي نه مونږ د چا غلامۍ له پرېږدي والسلام عمران خان زنده باد د په حکومت کې قسم د کوډران حملې شوي د ټول حکومتونه تیر شوي دي چا د کپړې او د مکان او د روټۍ په نوم موټ اخیستې دي قسم د که د چا په نوم موټ اخیستي دغه په اسلام آباد کې جلسه وکړه په هغه جلسه کې ووایي وایي زما د مرګ نه بعد ما ټول هر څه وقف کړي د دې طلګانو ووایي د مرګ نه به مخکې وقف کړي ډېره مننه جي